أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. اسلام قابل قدر سمین حیا باندې ډیر زور ور کړی دی، عفت باندې ډیر زور ور کړی دی، حجاب باندې ډیر زور ور کړی دی. دا اسلام د سنن دنیای کمنی اندی بیس باندې باندې اندی بنیاد باندې منی څه حیا، حجاب، عفت، پاکیزگی، طهارت، د ژبې عفت، د سترګو عفت، د غوږو عفت اسلام انتهایی تاکید ور باندې کړی دی. کوم شی چې اسلام حرام کړی دی هغه د دې لپاره چې ما ورته کې دنیوي نقصانات شته. کوم شی چې اسلام واجب کړی دی هغه کې مو دنیوي فایدې شته، سوا د داسې هغې دنیا خپلې فایدې دي یا حرام و نقصانات هغې دنیا کې خپل دلته خپل دي. نن ما تاسې به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، به عنوان داسې پیغمبر کریم منو، قرآن مجید منو، حجاب حواله سره حساس شوی، سنسیټیو شوی، بیدار شوی، ځراک شوی. نن که چیرې زه یورپ ښه ګڼم یا امریکا ښه ګڼم خو ټیکنالوژي وجې نه دی، اما حیا حوالې سره ټول نه زیات ظلم چې ښځو حقوقو سره شوی دی، رایټ سره شوی دی، هغه د هغوی نه چادر ټیکرای کوز کړلو، د هغوی حجاب سره یې کیل وکړلو، هغوی سره یې ظلم وکړلو. انشاءالله هغه بعد والا کلیپو کې به زه ته اشاره وکړم چې څومره د یورپ هغه آگاه، هغه بیدار، هغه سمجدار کوم دانشوری دی، لیکچرانی دی، پروفیسرانی دی چې هغوی دی چې ای مشرق کې رہنے والو مسلمانو پسې څه دی هغه غلطي ونه کړي چې هغه مو وکړه. مو دا غلطي وکړه چې مو لکه ښځې نه مو ټیکرای لرې کو، بې حجابې کو، بازارو کې سړي سره برابره کو، هر یو شي کې سړي سره برابره شي، شوهر ور باندې څه دی حکم نه وي، پلار ور باندې حکم نه وي. دې سره به مو ترقي وکړو او مو مادي ترقي وکړله، خو مو د انسانیاتو د معنویات چې کوم حدود و هغه ټوله انحطاط شکار شولو. نن هغه ټیکري غورځولې سره، حجاب غورځولې سره، حیا لرې کولې سره نن مو معاشره دغه ته ورسېدله چې لاکو غیر مشروع بچي دنیا ته راغ. لاکو لږ سرچ وکړئ، وقت شوی گوگل کې سرچ وکوئ چې امریکا کې څومره غیر مشروع بچی ایوی ورځې کې دنیا ته رسي او څومره غیر مشروع بچی چې یورپ کې رسي. ٹھیک دی، مسلمانی کا شکار دی هغه اندخ تبلیغ واجی نه چې حجاب لري شي، پرده لري شي، عفت لري شي، حیا لري شي. ادي واجی نه دا مشکل جوړیږي. ما و تاسې اسلام سوره نور کې بیان شوی دی حجاب حواله سره څه مؤمنانو ښځو ته پکار دی چې هغه حیا وکړي، هغه پکار دی نامحرمو ته شهوت سره سترګې ونه غړوي. مؤمنانو سړیو ته پکار دی چې هغه مؤمنانو ښځو ته څه کومه دی نامحرمو ښځو ته شهوت نگاه سره سترګې ونه غړوي، بیا دین نه بالاتر شهوت سره خبرې سره شهوت سره لاس ملاو نه کړي. دا ما ورته اسلام دی چې حق نه لري لیوار وندیار سره لاس ملاو کی، حق نه لري تر ښځه لیورجي سره لاس ملاو کی، حق نه لري ماماز وای ماما لور سره ترور لور سره لاس ملاو کی، حق نه لري ترز وای تر لور سره لاس ملاو کی. دا ټوله نه محرم دي، نه محرم حرام دی. دغه څه کله بالغ وي جلکه انجلکه دا پکار دی چې واخ کی سره لاس ملواله ته حرام دی، چونکه ته لپاره نه محرم دی. ملوای شي محرم سره، پلار سره مانه نشته، ورور سره مانه نشته، خوریه وریاره سره مانه نشته، نیکه سره مانه نشته، انیا سره لاس ملواله مانه نشته. اما دا څه کوم زه درته ذکر کوم دا نه محرم دی، دلته لاس ملواله حرام. بیا دغه خبره چې زړه صفوي څه پروا نه کوي، غلط، دا غلطه خبره ده. زړه خو پیغمبر صفه وکړه چې کله ښځو نه بیعت خو څوک پیغمبر خو ښځو سره لاس نه دی ملاو کړی. پیغمبر یو اوبو کې لاس ومنډلو ښځو ته چې دغه اوبو کې که تاسې لاس ومنډو بس تاسې مو سره بیعت وشو. نورې ما او تاسې مانځ کې بل څه لاس ملواله حرامه دی چې پیغمبر کریم ته حق حاصل نه دی چې هغه نامحرمو سره لاس ملاو کړي. ته کومه ځینو کې راوتلی چې لاس ملووې او ته کومه ځینو راغی چې دغه شی دوره ڈیل ویر کی دوره کام کی دوره کمزور ہے کی سیرا دوره مسئلہ نہ دے. روایات تے حجاب مسئلے کی، عفت مسئلے کی،
شدت اختیار کوئ، شدت اختیار کوئ. ابقا علیهن ښځو دپاره دو بهتره دی چې هغه سره دې مسلې کې شدت وسي. شوهر پکار د خپلې ښځې سره، پلار خپلې لور سره حجاب مسلې کې کمپرومایز ونه کړي، ګزاره ونه کړي. ټیک دی ټیکنیک به حجاب بدل وي، خو هغه شی چې هغه خودنمایي کوي، هغه شی چې هغه شهوات اوبار کوي، حتی ځینې وخت کوي چې هغه لباس نه هم پکار دی ښځه ځان وساتي چې هغه لباس په خپله ته دعوت د شهوات کوي، تنګ لباس. حتی هغه شوهر په باره کې روایت راغلی دی چې هغه به د جهنم سزا خامخا څکي چې هغه یې ښځې اطاعت کوي. یا رسول الله چیکې اطاعت کوي؟ داسې ښځه ورته وایي چې ما ته نری جمع وکړه چې زه مختلفو محافلو کې شرکت وکړم، او شوهر ورته وایي چې څه پروا نه کوي، څه ازادي دی، مرضي کوه خپله، دغ شي کې به دا سزا دې ته میلویږي. پروردګار نه دا دعا دی چې خدای حیا مسلې کې مو با حیا وګرځولی کې، د مو حجاب، د مو عفت اسلامی بیس بنیاد باندې خدای محفوظ وساتلی کې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.